د جمعې مبارکې د ورځې مسنون اعمال دادي چې کله د جمعې مبارکې ورځ وي نو دا سنت طریقه ده چې په دغه ورځ باندې با مومن مسلمان مسواک استعمالی، خپل خوله به په مسواک باندې صفا کوي او بیا به غسل وکي او بلامبي. دا یو سنت عمل دی. خوشبو او تیل به ولګي او به مږي. نو د جمعې مبارکې په ورځ باندې خوشبو او تیل لګول دا یو مستحب عمل دی. نه په تیلو لګولو سره او نه په عطرو لګولو سره روزه نه خرابېږي. سنت عمل دی او سنت طریقه ده. صفا کپڑے پاکي، صفا کپڑے د جمعې مبارکې په ورځ د جمعې د مونځ دپاره چول دا یو سنت او مسنون عمل دی. او بیا چې ځان دې تیار کو څومره چې په جلتې سره تادې سره زر مسجد ته ځي نو دا په جلتې سره تلل جمعات ته دا یو سنت عمل دی. او بیا سنت عمل دا دی چې پیاده قدمونه اخلي او پیاده ځي مسجد ته د الله تعالی عبادت خانه ته. د جمعې مبارکې په ورځ باندې پیاده مسجد ته تلل د جمعې د مونځ دپاره دا یو مسنون او یو سنت عمل دی. او بیا د جمعې مبارکې د ورځې د مسنون اعمالو کې یو تلاوت د سورۃ کهف ته چې څوک د جمعې مبارکې په ورځ باندې د سورۃ کهف تلاوت کوي نو د دې سورۃ د جمعې مبارکې په ورځ باندې تلاوت کول باعث د ډېر اجر او د ثواب دی. یو سنت عمل هم دی. او د جمعې مبارکې په ورځ باندې د رب په دربار کې هر مومن مسلمان ته پکار دی چې په اخلاص باندې دعاګانې غواړي، ځکه مونږ ډېر کمزور یو، ګناهګار یو، خطاکار یو. نو په دې ورځ باندې مومن مسلمان ته پکار دی چې د رب په دربار کې د جمعې مبارکې په ورځ باندې ډېرې دعاګانې غواړي. او د جمعې مبارکې په ورځ باندې دا ټول یاد ساتي چې د جمعې مبارکې په ورځ باندې د مدینه منورې سردار جناب محمد عربي صلی الله علیه وسلم باندې کثرت سره ډېر ډېر درود او سلام په وای. دا یو مستحب او یو مسنون یو سنت عمل دی. او چې بیا کله د جمعې مبارکې د مونځ ټیم شي د مونځ نه وړاندې خطبه ویل کېږي نو یو مسنون طریقه دا ده چې دغه خطبه به په غور باندې اورئ. دا اورېدل دا ډېره ضروري ده او غور سره اورېدل پکار دي. رب ذوالجلال دې په هر یو نیک عمل باندې اول مونږ ته پوهه را نصیب کړي او بیا دې پې راته د عمل توفیق را نصیب کړي.